حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې تاسو ځان د حسد د بیماری نه بچو ساتئ، ځکه دا حسد دا نیکی داسې ختموي، داسې لکه څرنګه چې لرګو ته اور واچولی شي هغه لرګي مکمل طور باندې وسوځي، دارنګې څوک چې حسد ساتي په زړه کې خپل مسلمان ورور سره، نو د ده دا نیک عمل دارنګې ختمېږي، دارنګې ضایع کېږي. نن زمانه کې د ټولو نه غټه بیماري چې هغه په عوامو کې هم پرته ده، په علماو کې هم ده، په سړو کې هم ده، په زنانو کې هم ده، په بوډاګانو کې هم ده، هغه بیماري د حسد ده. د حسد د بیمارۍ د وجې نه زمونږ کورونه روان دي، زمونږ تعلقات ختم دي. نو موږ له پکار دا دي چې د حسد د بیماري د ځان نه وباسو. حسد ویسته، حسد اصل کې د حسدل نه دی، اور حسدل لسان العرب والوي دا یو داسې وینه ده چې کله دا په فصل باندې ارتا وشي نو هغه فصل ریزه ریزه کی. دارنګې حسد چې دی، چا سره چې حسد وي هغه د محسود چې چا سره حسد کړی وي د هغه وینس کې وینه که د وس بر شي د چا په باره کې چې د حسد کې دی چې زه د ده وینه وسکم، ځکه دې ته حسد وایي. اور اصطلاح کې حسد ویلی شي المفردات کې دي چې ته تمناو کې د بل شخص په باره کې د زوال نعمت چې الله دله کم نعمت ورکړلی دا دې د سره نه وي، ما ته میلاویږي که نه میلاویږي خو چې د سره نه. او دویم صورت یې دا دی چې ته وایي د سره دې نه وي او مال دې الله راکړي، داسې مو وایه که نه، دله چې الله کم شهرت ورکړلی، کم علم ورکړلی، کم مال او دولت ورکړلی، د سره دې هم وي خو مال دې الله تعالی راکړي. د دې وجې نه حاسد چې دی د مغموم القلب وي، همیشه پریشانه وي. چاله چې الله مال ورکړلی، چاله چې الله دولت ورکړلی، چاله چې الله علم ورکړلی او خوشحاله وي، لیکن دله خوب نه ورځي په خپل بستره کې چې ګوره دی ورځ په ورځ ترقي کوي. ځکه د سلفو نه منقول دي ما رأینا الظالم اشبه بالمظلوم، موږ داسې ظالم نه دی لیدل چې ظالم هم دی مظلوم هم دی. او هغه حاسد دی چې ظالم په دې باندې دی چې الله یو کس سره احسان کړلی، نعمتونه ول ورکړي، دی دا تمنا کوي چې د سره دا نعمت دی، ظالم دی. او مظلوم په دې باندې دی چې دی روزه شپه په دې سوچ کې دی، روزه شپه په دې آگ کې جلاویږي چې وګوره د سره نعمت نشته دی، وګوره ما سره دا نعمت نشته د سره دی، نو ځکه دی مظلوم دی. قرآن مجید کې الله رب العزت مستعاذ منه چې ذکر کړلی چې پیغمبر ته یې فرمایلی چې د دې شیزونو نه پناه غواړه، فرمایي ومن شر حاسد اذا حسد، د شر د حسد کوونکي نه اذا حسد هر کله چې کینه ښکاره کړي. څومره لوی ګناه دی چې د هغې نه استعاذه راغله. او یهود هغوی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ولې انکار کړ؟ پته ورته و چې دا پیغمبر دی، هغه د حسد د وجې نه بغیا ان ينزل الله من فضله، انکار یې کړی د بغي د وجې نه، د حسد د وجې نه چې نبوت دا خو په بني اسرائیل کې پکارو، دا په بنو اسماعیل کې څرنګې راغی. نو دا د یهودو صفت دی حسد کول. او د دې په باره کې باقاعده تپوس کېږي، مؤاخذه به وي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې تاسو ځان د حسد د بیماری نه بچو ساتئ، ځکه دا حسد دا نیکی داسې ختموي، داسې لکه څرنګه چې لرګو ته اور واچولی شي هغه لرګي مکمل طور باندې وسوځي، دارنګې څوک چې حسد ساتي په زړه کې خپل مسلمان ورور سره، نو د ده دا نیک عمل دارنګې ختمېږي، دارنګې ضایع کېږي. دارنګې انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل یو بل سره مینه ساتئ، حسد مه کوئ، بغض مه ساتئ، د الله تعالی دپاره اپس کې ورونه وروڼه شئ. امام مسلم رحم الله دا روایت تقلیل کړی دی. امر دی چې یو بل سره ورونه وروڼه شئ، حسد مه کوئ. نن ګورئ د حسد بیماري څومره پھیلاو ده. صحابو تپوس کو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې افضل څوک دی؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل
هغه کس افضل دی چې هغه رښتیا وایي او دویم مغموم القلب چې هغه د الله نه یریږي او هغه ځان د حسد د بیمارۍ نه بچ ساتي. دا کس په ټولو کې افضل دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې د یو سړي په زړه کې حسد او احسان دواړه نشي جمع کېدی. کله د په زړه کې احسان وي نو د په زړه کې به حسد نه وي. د خپل رور مسلمان سره امام نسائی رحم الله دا روایت نقل کړی دی. نو پکار دا دی موږ تاسو له چې خپل مسلمانانو رونو سره محبت وساتو، حسد ورسره نه کوو. چې چا سره حسد وي نو د هغه تعریف کول پکار دی، بار بار هغه ته هدیې پیش کول پکار دي. نو انشاءالله دا بیماری به ختم شي. ولې دومره سخت وعید راغلی په قرآن او حدیث کې؟ ځکه چې څوک حسد کوي دی در اصل کې د الله په تقدیر باندې اعتراض کوي. دوی وایي مړه الله دله مال ورکړ دی، مال یې ول نه راکړ. دا خو هر څه په تقدیر کې لیکلی شوي دی چې تا نه راکړ هغه یې ورکړ دی. نو ته د الله په تقدیر باندې معترض سي. دا یقین ساته چې زه په کم حالت کې یم دې کې به ما دپاره بهتري او دې بل سره مال دی دې کې به د دپاره بهتري. ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته چې وصیتونه کول، یو وصیت پکې دا یا غلام انما اصابک لم یکن لیخطئک. څه مصیبت چې تا ته رارسي نو دا تا ته رسېده، دا پکې لوح محفوظ کې لیکلی شوي. ځکه رفعت الاقلام وجفت الصحف. د انسان د پیدایش نه 50,000 سال مخکې دا هر څه لیکلی شوي دي. نو دا یقین ساتل پکار دی چې ما سره مال دولت نشته، ما سره علم نشته، یا زه مشهور نه یم، په دې کې به ما دپاره فایده وي. هغه واقعه به تاسو اورېدلي د بادشاه د وزیر چې کله هم څه کار کېده وزیر به په دې کې به خیر وي چې څه کار به کېده، که ښه کار و او که بد کار و. یو ځل د بادشاه لاس زخمی شو. چې لاس زخمی شو بادشاه راغی وزیر ته وی زما لاس زخمی شو. نو دا ورته وی چې په دې کې به خیر وي. بادشاه غوسه شو چې زما لاس زخمی شوی ته په دې کې به خیر وي. خیر دا دی جیل ته واچول. چې کله جیل ته واچول دا بادشاه به چې کله ښکار لتلو نو دا وزیر به هم ځان سره بوته. اوس خو وزیر نشته دی، د یوازې ښکار لاړ. تلو 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 پته ورته ونه لګېده او د خپل د ښار حدود نه تجاوز وکړو، بل ښار ته دنده شو. چې کله بل ښار ته دنده شو د هغه ځای فوجیانو ونیوه او یو مزار و هلته یې راویسته او چې دا د فلاني مزار کې باندې به دې مونږ قرباني کوو. دی چې سملو چې کله یې سملولو نو یو کس اواز وکړو چې په ده قرباني نه کېږي. وی ولې؟ وی لاس یې زخمي دی. هغوی په سپېړو ووځه زه وې په تا قرباني نه کېږي. دی چې را روان شو لاس ته چې وکتل لاس یې زخمي و. وی وزیر چې ما ته خبره کړې وه چې په دې کې به خیر وي، وګوره په دې کې خیر و، که نن زما لاس زخمي نه وی نو زه به د خلکو قرباني کړم. راغی دغه وزیر نه یې معافي وغوښته او بیا یې ورته په دې خو زه پوه شم چې زما د لاس په زخمېدو کې خیر و، لیکن ته خو جیل ته راغلی په دې کې څه خیر دی؟ په دې کې خیر دا دی که چېرته ما ته دواړه تلي نو ته به یې خو پرېښودلی وې خو زه به یې هلته حلالولم، ځکه زما لاس خو نه و زخمي. نو زما جیل ته راتلل خیر و او ستا لاس زخمي کېدل خیر و. نو دا عقیده او نظریه ساتل پکار دی چې ما سره مال او دولت نشته، په دې کې به خیر دی، بل سره شته په دې کې خیر دی. نو حاسد چې دی، حسد کوونکی دی، در اصل کې د الله په تقدیر باندې اعتراض کوي، ځکه دا ډېر لوی ګناه کبیره ده. الله دې تمام امت د دې ګناه نه بچ وساتي.